ته دې وګوري. نو دا چې کوم دی نور للموحدین، تفسیر جریر معنی کوي چې هدى للمتقین ای نور للموحدین، دا رڼا ده د پاره د موحدینو چې څوک د الله په ذات یقین ساتي. نو قرآن د هغوی دپاره رڼا ده. تقوا څه ته ویل کېږي؟ من سلک طریق المصطفى ونبذ الدنیا وراء القفا وکلف نفسه بالوفا واجتنب نفسه عن الهوى. شیخ سعدي وایي چې څوک د نبي علیه الصلاة والسلام په لاره روان شو، ونبذ الدنیا وراء القفا، او د دنیا هغه خواهشات او نعمتونه هغه شاته پرېښودل، وکلف نفسه بالوفا، او خپل ځان د نبي علیه السلام سره په وفا باندې مکلف کو، او خپل ځان واجتنب نفسه عن الهوى، خپل ځان د خواهشاتو نه منې کو. نو دا تقوا ده. ضروري نه ده چې د یو انسان په مخ باندې د اوښکو لارې جوړې شي، د هغه په تندي د سجدې نښې جوړې شي، او دارنګې د هغه د سترګو نه چې کوم دی چمک راوځي. چې یو انسان د نبي علیه صلات والسلام په طریقو روان دی، د ګناهونو نه ځان بچ کوي، او قرآن کریم په احکاماتو د نبي علیه السلام په طریقو چلیږي، دا متقي دی. د تقوا لپاره 5 عقبات دي. یو چې کوم دی هغه ایثار الشدت علی النعمتو، چې نعمتونو نه چې کوم دی ځان لرې کول، سختو ته ځان نیولو. دارنګې ایثار العفو علی القوه، چې غړي طاقت وي په یو ځای کې، خو هلته چې کوم دی نو خپل طاقت نه استعمالوي او معافي کوي. درېیم دارنګې ذلت په عزت باندې غوره کول، د دنیا عزت دپاره چې کوم دی دین نه پرېږدي، او دنیاوي ذلت ته ځان نیوي خو دین سره ځان تړلی ساتي. دا بله عقبه ده. بله پوڼۍ او عقبه د تقوا هغه ایثار الجهد علی الراحت دی، چې راحت او آرام نه ځان لرې کول، او کوشش او مجاهده کول د آخرت دپاره تیاری کول. بله عقبه او پوڼۍ د تقوا هغه ایثار الموت علی الحیات دی، چې مرګ له چې کوم دی نو هغه په ژوند باندې ترجیح ورکول، یعنې د مرګ دپاره تیاری کول. کوم انسان چې دا عقبې او دا پوڼۍ ټولې پار کړي، دا انسان متقي دی. تقوا څه ته ویل کېږي؟ ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه لیکي التقوى ألا يجد الخلق في لسانك عيبا، ولا الملائكة في أعمالك عيبا، ولا أهل العرش في قلبك عيبا. تقوا دې ته ویل کېږي چې ستا په ژبه کې څوک عیب ونه مومي، مخلوقو انسانان ستا په ژبه کې څه عیب ونه مومي، او نه ملایکو فی اعمالک عیبا، ستا په عملونو کې څه عیب ومومي. چې مخلوق ستا په ژبه کې څه عیب ونه مومي، او ملایک ستا په اعمالو کې چې ستا عملنامه دي کې په هغې کې څه عیب ونه مومي. ولا اهل العرش فی قلبک عیبا، او نه د عرش خاوند ستا په زړه کې څه عیب ومومي. چې زړه دې د عیبونو نه، د هر قسمه ګناهونو نه پاک کړی، عمل دې د ګناهونو نه پاک کړی، ژبه دې د غیبتونو او د پردو او تهمتونو د دې نه دې ساتلي. دا تقوا ده. بل ځای کې تفسیر ابن کثیر لیکي الله یراک مولاک حیث ینهاک ولا یفقدک حیث امرک، چې هغه ځای کې د الله ونیوي چې د کوم ځای نه ته منع کړی، او چې هغه ځای کې ته غیر حاضره نه شي، کوم ځای کې الله تا ته حکم کړی د نیکانو مجلس ده. نو دا تقوا ده چې د ګناه مجلس نه الله منع کړی، نو هغه ځای ته نه ځي، او د نیکانو سره د مجلس الله تا ته حکم کړی، نو چې هغه ځای کې ته غیر حاضره نه شي. دا ابن کثیر دې ته تقوا ویل کېږي. نو تقوا هغه د انسان لپاره روحاني لار کولاوي، د انسان روح په دې سره راژوندی کېږي. قرآن کریم دا هدایت دی لپاره د متقیانو، مضبوطوالی د متقیانو لپاره. یا چې کوم دی للمتقین لمن اراد التقوا، هدایت دی د هغه چا لپاره چې هغه د اراده د دې کوي چې زه متقي شم او ما ته د تقوا حاصله شي. نو قرآن کریم دا خلکو لپاره هدایت دی، لار ورته ښیي په طرف د تقوا. هدى للمتقین، مضبوطوالی دی لپاره د متقیانو. الذین، د متقیانو دا انعمت علیهم، د هغوی صفات شروع شو. الذین یؤمنون بالغیب، دا متقیان هغه کسان دي چې ایمان به راوړي په غیبو باندې، یو عقیده به درته سموي. دویم صفت ویقیمون الصلاة، او پابندي به کوي د لمونځ. یؤمنون بالغیب، هر قسمه عقیده هغه به چې کوم دی د برابر وي. ویقیمون الصلاة، او پابندي به کوي د لمونځ، هر قسمه عمل به د برابر وي، د الله د حکم مطابق به د پیغمبر په طریقه وي. ومما رزقناهم ينفقون، دریم صفت دا هغه څه نه چې موږ ورکړي دي ته نو دوی به خرج کوي، هغه مال چې موږ درکړلی تا ته الله وي د هغې نه به دې خرج کوي. رزقناهم کې اشاره وکړه دې خبرې ته چې د دنیا د مال دولت او د دې هر څه مالک هغه الله دی. رزقناهم الله وي چې موږ درکړي تاسو ته. دا خو یو قسم له احسان هم نه دی، خو بیا هم الله چې کوم دی نو په طور اجر هغه ښایي، ځکه چې تا له کس یو څیز درکړي او درته وایي چې واپس مال راکړه، یو پلس به یې درکړو. نو دا خو الټه د هغه انسان هغه احسان دی له تا سره. الله رب العزت مې ما درکړی دی او مال یې راکړه، واپس به یې در یو پلس درکړو. ومما، او د هغه څه نه رزقناهم چې موږ درکړي دي دوی ته، موږ ورکړي دي دوی ته، ينفقون، دي خرچه کوي الله په لاره کې لګوي. دا دریم صفت شو د متقیانو د انعمت علیهم.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دا څلورم صفت ذکر کوي مسلمان المتقی او منعم علیهم. دا به هغه خلک والذین واکسان یؤمنون چې ایمان راوړي بما انزل په هغه څه باندې چې نازل کړی شوي دي الیک تا ته وما په هغه څه باندې انزل من قبلک چې ستا نه مخکې نازل شوي دي. قرآن ته هم حق وایي، تا ته هم حق وایي، ما سبقه امتونه انبیاو ته د قرآن د کتابونو ته هم حق وایي. په قرآن عقیده ساتي او دارنګې ما سبقه انبیاو ټولو ته حق وایي. دا به د مسلمان صفت او د ده به دا عقیده وي. دا د منعم علیهم څلورمه نښه. وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې به دوی یقین ساتي. دا پنځم صفت و چې دی به قیامت باره کې به د ده عقیده چې کوم دغه صفایي چې یاره قیامت راتلونکی دی په هغې به د ده یقین وي او دی به هغې له تیارې کوي. دا پنځم صفت شو د متقیانو. وبالآخرة هم یوقنون قانون د جزا او سزا به دې مني چې یو ورځ داسې را روانه ده چې په هغې کې به د عملونو بدلې ورکولې کېږي. نو دا پنځه صفات د منعم علیهم ذکر شو. دا د یو ډلې صفات به ذکر کوي او بیا به انسان ته وایي چې ته به اوس ځان وګوره چې ته به کومه ډله کې او کوم صفات دې په تا کې